अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम کې هرکلی پښتون ډیجیټل سره زم تاسو هوست مشال خان. نن به یو ډیر حساس او ډیر امپورټنت چې کوم ټاپک ته پاغي به خبرې کوو. کرپټو څه شی دی؟ کرنسی دا د پترو ټریډینګ څنګه کیږي؟ پاکستان کې د دې څومره اهمیت دی او د دې څومره خلک د دې استعمال کوي؟ دینه علاوه چې کوم کرپټو کرنسی د په سوشل میډیا یو ډیر زیات تاسو وګورئ نو پاغي ویډیوز هم شته دي چې شپې تر شپې به د سره مالدار کېدو چې کوم خبرې کیږي آیا پدې کې څومره حقیقت دی یا نه دا صرف یو امیجینیشن دی؟ کرپټو کرنسی چې دا هغه ټریډینګ څنګه کیږي او د دې کار څه دی؟ کرپټو ټریډینګ او ګیمبلینګ کې څومره فرق دی؟ دینه علاوه پدې کې های ریسک څومره دی او عوام چې کم دی چې کم اویر نه دي هغه ته د دې نقصان وشو نو دا غي قانوني لایحه عمل دي. په دې ټولو خبرو اترو لپاره موږ سره په سټوډیو کې بیرسټر اف انګلند ویلز رضوان رشید صدیقی صاحب موجود دي. هغه ته پروګرام کې هرکلی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان صاحب خبره وو کو فرست اف اول کرپټو دیسیس. فرست اف اول جیزس تاسو ډیر زیات مشکور یم چې یو داسې ټاپک باندې تاسو نن زموږ کړم چې کم زما په مطابق ډیر زیات ضروری دی چې زموږ عوام کې یو اویرنس وي او هغوی ته پته وي. سو تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. کرپټو یو داسې شی دی چې دا جی یو پوره دنیا ده. دا یو کمپلیټ نیو ورلد دی. زموږ خلکو ته صرف دا پته ده چې یو کرپټو دی، کرپټو کرنسی او جا بٹ دا یو پورا ایکو سسٹم دی. دی ته ویب 3 وایي چې څنګه موږ www.anything.com یوز کوو عمده سه دا ویب 2 دی. اوس دنیا لاړه ویب 3 ته او د دې ټول نه زیات ضروری شی چې د کې موږ ځان پوي کوو هغه دا دی چې اټس ا ډیسنټرلایز سیستم. او جی او یو سیستم وی سنټرلایز چې څنګه زموږ بانکینګ سیستم شو یا نور سیستم چې موږ ته پته وي چې دا غي سرور چرته دی. د دې ټول نه غټه خبره دا ده چې وی ډونټ نو د دې سنټر چرته دی. د یو ټایم کې ملټیپل ځونه باندې کار کوي او دا جی یو حقیقت دی. ډیر خلک وایي چې ایدر اٹ از ا میث اور ناٹ، دا به چلی نه چلی. دا یو حقیقت دی او پوره دنیا په دې باندې کار کوي لګیا دی. او جی او زه ډیر زیات شکر گزار یم د پاکستان حکومت او زموږ د کرنٹ پرایم منسٹر دا غوی انیشیټیو سره زموږ پاکستان کې هم دا اوس ریګولیټ کیږي لګیا دی. جی ٹھیک که پاکستان کې رالو نو فائدہ خو وی کنه جی دا already ډیر ټایم نه پریزنٹ دی. We are the sixth digital online. Okay. We are the sixth biggest nation in the world who have the active crypto users. Okay. موږ په دنیا کې شپږم نمبر کې یو due to our youth. ٹھیک او جاو نو دا پریزنٹ دی خو د لپاره لاز نو. اوس شکر الحمدلله تاسو کته شي پاکستان ورچوال ایسٹ ریګولیټری اتھارټي پی وارا دی هغه په دې باندې کار کوي لګیا دی. زموږ فاینانس منسٹر په دې باندې کار کوي لګیا دی. زموږ آی ټی منسٹرز دي کې پورا زموږ یو تاسو ویل شي چې پوره ماشینری په دې باندې کار کوي لګیا دی چې د دې لاز رولز ریګولیشنز جوړ شي. اوس یو پاکستان ډیجیټل اتھارټي هم رااله جی نو ویری ریسنټلی یو ډیر غټ ایکسچینج دی چې کوم نوم باینانس دی هغوی ته ان او سی ملاوه شو to operate like initially start onboarding چې کم خلک وی پی ان بل لګولو او دنیا نور زیونو نه به خپل اکاونټ جوړول اوس هغوی پاکستان نه هم جوړول شي ایزیلی. ٹھیک کرپټو صرف یو کرنسی دا یادې کې مزید نور هم پښته دا کرنسی جی ګوره کرپټو دا یو نوم دی چې کم دی ته وایي. بیسیکلی بیا د کې ډیفرنٹ کرنسیز راځي. څنګه موږ سره بیٹ کوین دی تاسو به د بیٹ کوین نوم باورېدلی دا هم یو کرنسی ده. بیا د کې تاسو باورېدلی وي چې ایتھیریم دی بیا چې لکه یو ایس ډي سی یو ایس ډي ټي دا کوینز دي د کې بیا دا داسې چلی کنه جی ګورې سب بیکډ بای د دې خپل یو میکانیزم وي دا چلی بیسیکلی بلاک چین باندې چې کوم ډسټریبیوټډ لیجر ټیکنالوجي دا یو پورا نوې ټیکنالوجي دی. دې کې دا وی اوس تاسو له ورکوټه مثال درکما دس از ناٹ جسٹ کرنسی. دې کې تاسو پته د دنیا کې په دې باندې پراپرټیز اغستل کیږي لګیا دي په دې ټیکنالوجي باندې. او چې اوس څنګه د زموږ دا ډیر زیات کتلی دي کنه چې اوس موږ انتقال چې جی تا دس پراپرټي belongs to you څنګه به پروف کیږي چې تاسو سره به انتقال وي. ٹھیک اوس دوبئی از د فرست ون چې کوم پراپرټیز په دې ټیکنالوجي باندې اخلي د کې یو هاش وی او هغه پوره دنیا کته شي. اوس تاسو بانک اکاؤنټ زنه شم کته ټیکس وجی ولې هغه اکسس صرف تاسو سره دی خو د ډسټریبیوټډ لیجر ټیکنالوجي چې کوم بلاک چین ورته وایي تاسو خپل اډرس ماته راکې ماته پته ولګي چې تاسو سره څومره پیسې دي.
ٹھیک اوپن دی او جی اٹ از اوپن ټو د ورلد د کې څوک سپټول نشي نو اوس تاسو سوچو کوي دا د ټیکنالوژي ته ډسټریبیوټډ لیجر ټیکنالوژي بلاک چین وایي تاسو سوچو کوي کدا بلاک چین ټیکنالوژي زموږ طرف ته کدی زموږ انلینډ ریونیو کې چې دا امپلیمنٹ شي ټیک نو څوک د چا ځمکې باندې قبضه نشي کولی ولې هر چا د پته چې دا ځمکه د چا ده او دا ځمکه چا ته خرڅ شوی دی او دې کې دا بلاک ریورس کیږي چې دا یو ځل ټرانزیکشن وشي دا ریورس کیږي نه دې د پاسه به یو هاف ټو ډو انادر ټرانزیکشن ټو ریورس اٹ بیک ٹھیک صحیح د کرپټو کرنسی چې دا یو عام کرنسی نه څونه ډیفرنٹ ده دا چې ګوري دی بیسیکلی دس ا ډیجیټل کرنسی اوکې دا بالکل د څه د چې څنګه زموږ بانک کې ټرانزیکشنز کیږي وی کینوټ سی اٹ اوکې یو فیاټ کرنسی چې کم نوټس مونږ ګورو دا پیسہ مونږ اټس ا ټانجیبل اټس ا نان ټانجیبل اوس دې کې دوه قسم دي یو راځي یوټیلیټي او یو راځي سکیورټي سکیورټي هغه وی چې کم بیکډ بای یا خو ریل ورلد ایسټ بوي یا به د هغه شاته سنس کرنسی بوي اوس تاسو وګوري چې مونږ ګورو یو ایس ډی ټي دا یو کرپټو کرنسی کې یو کرنسی دا ټیک شو نو یو ایس ډی ټي از بیکډ بای یونایټډ سټیټس ډالر ټوکن اته یو ایس ډی ټي ځکه لوي چې اټس یونایټډ سټیټس ډالر ټوکن اٹ از بیکډ بای یو ایس ډالر نو چې یو ایس ډالر ریټ به څنګه فلکچویټ کوي دا به فلکچویټ کوي اوس مونږ ګورو بیټکوین از ناٹ ا سکیورټي ا یوټیلیټي ټوکن دی د هغه شاته یو خپل پورا میکانیزم چلی دا هغه خپل بلاک چین دی ٹھیک د هغه بیکاز اٹ هاز ا یوټیلیټي دا هغه خپل د سه ریل ورلد ایسټ کې څه قیمت نشته خو دا هغه د خپل میکانیزم قیمت دی ولې چې هغه یو بلاک چین باندې چلی د هغه خپل یو قیمت چلی او جی بیٹکوین پکې ټول نه غټ چې کوم او جی بیٹکوین واز د فرست ون جی دیٹ از د مدر اف وی کین سی ورچوال اسټس اوکې څنګه چې په سوشل میډیا کې تاسو ګورئ ولاګرز دي یا نور داسې یا کلاسز آنلاین ورکوي پاکې کې دا ویلی شي چې څوک کرپټو ټریډینګ کوي نو شپې تر شپې مالدار شي شپږ غړي آیا دا ریالټي ده یا بس یو هایپ کریټ کیږي په سوشل میډیا باندې او ویری ګډ کوېسچن جی دا ډیر زیات ضروری سوال دی ګوري جی کرپټو کرنسی کې بیا ټریډینګ کیږي اوکې ټریډینګ ایز وی ټریډ آن سٹاک ایکسچینج we'll take it that یہ دا د یو ډیر ورکوټ شانته کې حصہ د د ویب 3 سیستم یو کوین غشتل وی دیکھیں جی دسه وی چې تاسو ټریډ ولګوي تاسو چې دا کوین بدلته زی د کې بیا ټریډ لګي د کې فیوچر ټریډینګ وی سپاٹ ټریډینګ وی لیک یو نو یو تاسو دسه کوي چې لایک دس از د فیوچر اف دس سپیسیفک کوین ټوکن یا تاسو سب پریډکشن د پاغه باندې تاسو ټریډینګ سٹارټ کړئ دا ک الت لاړ شي یو کلوز یو سیل اٹ یو کم آؤٹ یو میک پروفٹ اف اٹ گوز ډاون کلان د لاړو لیکویډیټ شوی چې کم پیسې دی ټوله لاړ شي دا د یو ډیر ورکوټ حصہ دا ټریډینګ خو دې کې ډیر خلکو پیسې جوړه کړی دا الې چې کله خلکو ته پته نه و چې هاو مچ از د بیټکوین هاو مچ چې بیټکوین به 100 پیسو پورې بزي او د دې بس قیمت بکیږي او ټریډینګ د پاره جی زبر ټول ته بد ایڈوایس کوم چې پهلا از د کوي اوکې بیا ټریډینګ کوي د چا تر لاسه ټریډینګ مکوي د دې ډیر زیات تاسو ته پته دا اوس به ان شاء الله تعالی ایکسچینجز چې دا کرپټو ایکسچینجز باندې دا ټریډینګ ورسه کیږي ال تاسو فیاټ چې کم زمون کرنسی دا نوټس او دا بانکینګ والا دا ډیجیټل کرنسی ته به کنورټ کیږي تھرو ایکسچینجز ال تاسو بیا ټریډینګ هم کولای شئ دا انټرنیشنل یو لا دی چې کم یو ایکسچینج به وي هغه به چې کم نوې کس به راځي هغه پوهیږي چې ټریډینګ کیږي څنګه د هغې رسک څه دي چې تر کومې پورې هغې نه کړی تاسو ټریډینګ نشئ کولی نو چې څوک هم د دې خواهشمند دی پهله دې زده کړي بیا دې وکړي ټریډینګ از ناٹ ا بیډ تھنګ بٹ اټس ا ویری رسکی تھنګ اوکې های رسک پکې څومره دی لایک موږ چې نیو جنریشن تاسو ګورئ اویر نه دی دي سیزونونه نه بس یو ویډیو ټرولینګ کوي بس هغه وګوري اوکې بس ټریډینګ او انویسټمنټ پکې وکړي نو آیا اټس ا ګډ تھنګ اور ناٹ ګوري جی تاسو سوال کې اوس دوه خبرې راغلي یو انویسټمنټ او یو ټریډینګ اف یو سی اټ ایز ان انویسټمنټ پوینټ اف ویو نو جی دا خو ډیر ښه انویسټمنټ دی اف یو انویسټ اف یو بای او دا هولډ کوي تاسو ځان سره د دې بیا والټس وي دا بیسیک چې څنګه بانک اکاؤنٹ وي د څه د کې والټس وي تاسو کرپټو کرنسی یا والټ ته راشي تاسو هغه والټ کې کېدی دا ځان سره بیا اوس چې تاسو هغه والټ خپل ډیجیټل کرنسی رو باسي او ټریډینګ کوي نو اټس ا ویری های رسک د کې چې ما تاسو فیوچر هغه ډیر های رسک دی هغه کې رسکس وي چې هاو مچ رسک یو گو یو کین گو 1 into 100 هم شتا 1 into 90 هم شتا 80 هم شتا 70% هم شتا پروفټ ریشو ډیر زیات دی چې څنګه پروفټ ریشو زیات دی هغه سره رسک هم ډیر زیات دی چې کومه پیسې شي به ټول لیکویډیټ شي بیکاز یو که تاسو یو بیډو لګولو چې دا به د هدا پورې بس صحیح کله نړو لاندې رالو لیکن اف کوم یو کرنسی باندې ولګولو ټیک شو خو هغه غزه پورې لا نړو اټس کمینګ ډاون
No, then you have to put more money to save that. Okay. No, bia ba no rachowi. No, it is something when you have a lot of money. Oh, it's a full-time job trading. Zamon khalak da soch ke chi we'll do it for a while. No, it's a full-time job. Pehla badao it's not just a tweet. The day you khpal mechanism de ji. Chi sok is the kaina zaba da advisor chi bilkul hum shuru na kai ji. Okay, څنګه تاسو خبرو کچ پهله از د کول پکار دي نو از د کی وکم زینا. ګوري جی ما تاسو ته ویل چې دا یو انټرنیشنل لا دی. Okay. کم ایکسچینج باندې ټریډینګ کیږي او وی به تاسو ته لیکچر سر کوي. Okay. is ضرورت نشته specific classes وی. آو جی آو. is ضرورت نشته چې تاسو چاله پیسې ورکړي. تاسو باینانس اپ کولاو کوي. هغه باندې کلاسز پروت دي. Okay. by law it is important to teach them first. دین علاوه د کی fraud سمره کیږي دا غي سونه ریشو دا او profit چې سونه کیږي دا غي ریشو سمره دا. ګوري جی fraud خو دې کې ډیر زیات دي. Okay. ponzi schemes دې کې ډیر زیات دي. ٹھیک. دې کې پمپ اینڈ ڈمپ ډیر زیات دي. آو جی آو دې کې مارکیٹ میکرز ډیر زیات. او د کی fraud څنګه کیږي؟ دې کې فرادز ملټیپل طریقو سره کیږي جی. دې کې فراد د څه کیږي پاکستان انټرنیشنلی خو ډیر طریقو سره کیږي خو نېشنلی بزت اوس ته وای ما چې کم پاکستان کې ډیر زیات کیږي. هغه دا وی چې کم خلک دلته USDT علی نو هغه شاته یو میکانیزم چلی چې کله زت اوس ته ټرانسفر کوم نو هغه شاته کوډینګ کې یو شیز چلی هغه ته وی سمارټ کانټراکټ. اوکے. نو زمون خلک اکثر لوي چې فلاش USDT فلاش وا مطلب زما والټ نه غیب شوا. اوکے. مطلب د سی وی چې اب تاسو مال پیسې راکړې ما تاسو له USDT درکړه USDT تاسو والټ ته رالو 2 ورځې پس غیب شو. هغه څنګه؟ هغه د سی کېږي چې د دې شاته یو سمارټ کانټراکټ وي. هغه دا چې کوم ډیولپرز وی سافټویر ډیولپرز هغه جوړي. کله جوړ شي نو مونږ ویټ کوو ولې بیا د هغه ریټن فارم راځي چې د کې دا لیکل دي بیا مونږ سافټویر انجینیر سره کې نو مونږ هغه ویټ کوو within accordance to that jurisdiction او بیا مونږ وایو چې او دا ټیک دی. هغه اصل کې سمارټ کانټراکټ د سی وی چې تاسو والټ ته خوراشي یا داغه تاسو بل چرته والټ ته ولګي. هغه چې کم سمارټ کانټراکټ جوړ شوی وي هغه کې ریورس ټیکنالوژي هغه اپلای کړی وي چې دا چرته د دې چې څومره هم حصے شي دا چرته ملاړ شي دا به واپس وملته یا به ماته راځي یا به ما داغه یو ډیزګنیټډ دا ډیزاین شوی د سوي سافټویر کې جی. اوکې. نو یو خود د دې دا دی. دویم د دې دا دی جی چې ډیر خلک د کې پروجیکټس راځي پروجیکټس راولي چې جی مونږ دا پروجیکټ جوړو اوس د سره AI ډیر غټ ټاپک دی. نو AI Web3 دې ټولو کې دی پروجیکټس راولي غټ فنډینګز والی لاړ شي. سموده پهلا دسه یو پاکستان کې ډیر غټ هایپ کریټ وو د کې یو بل سیگمنٹ هم دی هغه ته NFT وي نان فنجیبل ټوکنز. like you cannot touch that tokens هغه کې تاسو د میمز هم پکچرز والی یا مطلب تاسو خپل پکچر هم پوسټ کوي هغه هم ټوکن ته نه جوړ کی نان فنجیبل ټوکنز وي NFT جوړ شي لکه هغه کې زیاتره خلک د انټیکس او د پکچرز او د دا پوسټ کوي. ډیر غټ سکیمو ډیر خلکو پکې پیسې واچول دي انیشلی گیو ویری مچ بگ پروفټس. مطلب تاسو یو NFT واغستو داغه نن قیمت د $2 تاسو سر پاسې دي داغه قیمت $2.5 دی بل سبا داغه ډیپ قیمت $4 شو all of a sudden کمپنی ختم شو. you cannot take that money out. اوکې. بیا عمده سه دي کې بیا ایکسچینجز وی یو ډیر غټ ایکسچینج او یو ډیر غټ ایکسچینج او د زمونږ پړوسی ملک دی دا غوي وا او جی او نو بناخلم چې کم د شیز نه ویر دی ایته په پته ولګي ډیر غټ ایکسچینج او دا اوس تاسو پیسې یا والټ کې خوښ شي یا ایکسچینج کې خوښ شي ټیک شو بیکاز الته مونږ ټریډ کوو لګیا نو ایکسچینج کې بیا هغوی تاسو پیسې یا تاسو کرنسی چې هولډ کوي نو هغوی ډیر غټ ذمہواری او دا لایسنسز چې کم دی اوس ان شاء الله تعالی پاکستان کې بکیږي دا هم د لپاره کیږي چې سبا دا خلک د پاکستانی عوام دھوکه نه کوي یا انټرنیشنلی څوک دھوکه نه کوي یا زموږ پیسې یا زموږ یوث سیف وي. all of a sudden هغه نغلا وشو جی هیکرز تنه پیسې یوړې پته مونږ نه لګی دا چرته لاړ still اسم پته لګي چې څنګه ما تاسو ته پهله ویلو چې ډیسټریبیوټډ لیجر ټیکنالوژي کې څوک پټول نه شي مونږ ته پته ده پیسې چرته ده بٹ د اټس انونیمټی د دنیا کې صرف یو هیش کی ده دا پته نشته چې دا پیسې چاته بیلونګ کوي خودم را پته ده چې چرته پراته دي چا سره پروت دي ا پیسې څوک وخت نشي غلا خوشي وخت نشي. اوکې. نو هغه د پارس پاسورډ یا اکاؤنٹ پکار یا نه جی دې کې هیش وی هر چا خپل ایڈریس وی یو اوکې دا هغه ایڈریس ته پیسې لاړې اوس هلته پروت دي اوس یو بل ډیر غټ ایکسچینج دی هغه نه تقریبا اراوند $6 to $7 million هیکرز نه او جی او هیک کړل په ټوله دنیا ته پته ده اوس ما ته هغه ایڈریس پته دی چرته تل دی هلته پروت دي څوک وخت نشي ولې چې کې او وسته وبنول شي. نو اټس ا ویری سترونګ سیستم ایز ویل خو زمون خلک دنه غلط فائدہ اوچتای زمون خلکو ته اویرنس نشته ځکه لاغوي دوکه کیږي
صحیح چا سره فراډ وشي ان کیس یا د هغوی چې کوم کوینز یا کرنسي دغه بل څوک کې نو د دې لپاره څه لیګل ایکشن قانوني څه کاروايي کیږي یا چې چا لاس شو نو هغوی ته آیا دوباره چې کوم انویسټمنټ کړی دوباره ورته ملاوي دی شي یا نه بس ختم؟ دا یو ډیر ښه سوال دی جی. اوس ګوري جی آی آلموسټ پوره دنیا کې زه ګرځم دې دپاره څه میکانزم نشته جی. اوس زه دوبۍ کې هم پریکټس کوم انګلینډ کې هم کوم نو جی وی اډوایز ملټیپل پروجیکټس کوم داسې موږ دپاره دغه فراډز او دا هم راځي نو موسټلی هم دغه وي چې اربیټریشن تاسو ته دلته څه وشي نو چېرته ځو موږ پولیس ته ایګزیکټلی چې اوس ویل ټیک ا ایگزامپل اف اني کنټری ان د ورلد موږ سره فراډ وشو موږ پولیس ته لاړ شو هغوی وی ډونټ هیو انیثینګ موږ هیڅ نشو کولی هیڅ نشو کولی بیا د دې یو خپل یو هغه وي دې کې دننه یو پوره فورس جوړ شوی دی چې څوک دا پوره کیس جوړوي تاسو ته پاره موږ هغه هم ټرای کړی دی هغې نه هم څه نه دي شوي جي. موږ پوره دا ټریک کو دا ټرانزیکشنز مو ټریک کړل بیا هغه کنورسیشنز مو راوستل چې دې څنګه موږ نه دا پیسې واغستې او دا تقریبا هغه و اټ واز اراوند $1 million مونږ پوره ایویډنس راوستې د هغې کس آی ډیز پاسپورټس کے وائی سی دپاره مونږ آلو کے وائی سی از نو یور کسټمر نو هر څه مونږ سره پروفس او بټ پوره دنیا دا جی یو بالکل دنیا دپاره هم دا نوی دی. دبئی اډاپټډ اټ اراوند 3 years back 2022 کې خو د دبئی لا راغلی دی جی واره او پاکستان از ون اف د پاینیرز جی ماشاءالله ان شاء الله تعالی مونږ به ډیر مخکې ځو جی. مطلب بس که چا سره فراډ شو نو بس زړه نه د پیسې وباسي ایٹ د مومنٹ داسې دی جی. اوکې ټیک ده. د څوک چې ټریډینګ کوي کرپټو په ذریعہ د هغې فیوچر څه ګورئ تاسو د هغې فیوچر چې کوم اویر هم دی د هر څیز نه او یو ښه ټریډر هم دی نو څنګه ګورئ تاسو هغې فیوچر څه وي؟ ډېر برایټ فیوچر دی جی. تاسو په ټیک ټاک نه ګورئ چې ټریډینګ نه پهله هغوی څه وي او چې ټریډینګ وکړي نو څوک لیمبورګینیز کې ګرځي او ایګزیکټلی بټ د هغې اپوزیټ هم ویډیوز راغلي چې هغه اول کې ګاډي کې ګرځي بیا سایکل ته موف شي او جاو نو دا هم کېږي جی چې څومره زر دا بره بوځي دومره زر لاندې هم راولي. نو پکار ده چې بس مونږ خلک دې سیز ته زیات ځو چې بس مونږ صرف بره ځو خو چې لاندې نه راځو نه جي نه دومره همت بیا پکار مونږ چې کوم یو جنریشن دی اسپیشلی زموږ سټوډنټس چې کوم دي هغوی ته تاسو څه میسیج ورکول غواړئ په دې کرپټو ټریډینګ باندې یا چې کوم ایون سوچ کوي چې یاره بس زه ټریډینګ سټارټ کوم یا نو سٹارٹ چرته نه غیتا غشتل پکار ګورې جی ایز آی سیډ ارلیئر چې دې کې صرف او صرف کرپټو کرنسی نه دی. اوکې زما یوت ته همدغه دی چې تاسو دې سره نور شیزونه وګورئ ټیک rather than earning money from trading start working. زما د پوره پاکستانی یوت ته دا پیغام دی چې ګوري دې کې اے آی دی artificial intelligence start working on that. خلک ډیر پیسې ګټي لګیا دي. زما ډیولپرز ته دا خواست دی چې بلاک چین باندې کار شروع کړي. زما ولې چې ګوري اوس پاکستان ته چې راغله کنه دې ته پوره دنیا کې نیډ دی. یو وونټ بلیو یو الله کو هغه هی از چارجنگ $30,000 for a month بلاک چین ډیولپر دی. Okay. And he's 18 years old. You company the my advice kolo legally $30,000. Why? Because he's expert in that. No zama youth ta da de rather than going towards easy money che kam tasu trading na gaste shi. Exactly. Wale. Okay, but do it in such a way che tasu da ge nuksan bardasht kawole shi. Don't go for trading and start. Learn che da system desa. Zama tolo ta da khwaste. Start studying it. Start reading it. چې پوی کوي ځان چې دا پوره سیستم څه دی دا کرنسیز چلی څنګه د دې شاته دی څه بیکاز ان سٹارټ دا هر چاته جبرش کوي بیکاز اټس سمثینګ ویری نیو ټو د ورلد چې څنګه خلکو ته نوټس راغلي نو هی دا څه دی پهلا بارټر او بیا نوټ شو بیا بانکینګ سیستم شو هر څه ډیجیټل شو نو دې سره اے آی دی ویب 3 کې ډیر زیات دی جی ډیر زیات فیلډ سي سٹارټ لرننګ سٹارټ ورکنګ آن دیٹ او دینه پیسې ګټل شروع کړي او دین سٹارٹ هولډینګ دیس ورچوال اسټس لکه د بیٹکوین ورکوټه یې واخلي بیکاز اټس ا پروډکشن چې دا $1 million دی بسی $1 million it will be its worth. صحیح او جی او ټیک ده. ډېره مننه رضوان صاحب. تاسو د رضوان صاحب خبرې واورېدې چې څوک اویر نه دي سپیشلی زموږ چې کوم نیو جنریشن دی نو هغوی ته نه دي پکار چې داسې پیسې خلکو ته ورکړي یا چا سره کنورسیشن په تھرو ځکه چې په دې کې فراډ هم ډېر زیات دی. امید کوم تاسو به زموږ نن پوډکاسټ خوښ شوی وي. خپل رائے کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. تر نیکسټ پوډکاسټ پورې ما ته او زما ټیم ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.